چې مسلمان باندې الله یو ذمہ داری چولې دا غیته امانت وای او کاغه ذمہ داری پورا نکړه غیته خیانت وای دا امانت دا ډیره غټه ذمہ داری ده څنګه چې مونږ په مونږ یو ذمہ داری ده کوبا روزه یو ذمہ داری ده کوبا حج یو ذمہ داری ده کوبا دغه رنګي امانت هم زمون په دې ټولو دینی کارونو کې او د انسان چې څومره تکلیفي حالات دي پاغه کې د الله د طرف نه یو ذمہ داری ده چې به مونږ خامخا پوره کوو هغه ذمہ داری که چا پوره نکړه هغه ته خائن ویل کېږي زمارونو مونږ خلق امانت ما 13 جمعه ویلو صرف دې ته وایو چې سره پیسې کې دی وې دا امانت دی او کاغه پاغه پیسو کې سروانه وکنه وې دا خیانت دی دا خو ډېر پټینه خبره ده امانت ډېر لوی خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الامام ضامن والمؤذن مؤتمن و امام د قوم د منځ ذمہ دار دی د قوم د منځ د ذمہ داري تعلق د امام سره دی ور په دم یو ذمہ داری رااله امامانو تام و خپل منځ بکوي او په سنت تیم به منځ کوي او مستحبات باندې عمل کوي قومي جلسه دا برابر کوي ولیکم امام چې منځ زر زر کوي قومه پریدي جلسه پریدي خود مقتدی منځ برباد شو مقتدی منځم خراب شو او د مقتدی منظم خراب شو څلور رکعات منځ خپل کې خو یو 2 منټه 3 منټه زیات په پیو لګي کنه نو ته خدای له 2-3 منټه ټیم زیات نشي ورکول مقتدیان کوی کا د امام د ذمہ داری ده چې منځ وته وخایا ماسختن ما خام مقتدیان کې نه او د پیغمبر مبارک منځ ورته وخایا حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کہ در رسول اللہ مبارک رکوع جلسہ قوما سجدہ دا بطول قریبا من الصوات تقریبا برابر ہو مونږ سجده څومره کوو د دواړو سجدو منځ کې ناس څومره کوو نه کوو مونږ د سجدو نه چې پاسو ملا نه نیغو مونږ نه شو نیغزو بیا دویمه سجده لا مونږ غټ نقصان پکې پیدا شو غټ نقصان او چې بیا د سجدې نه پاسو نو ملا نه نیغو قومه کې بس باندې پاسو ملا نه نیغو ډس چې بیا سجدې لزو خدای بنده خو نیم منټ هم پې نه لګي ولې مونږ برباد دی نو ځان له هر سړي باندې ذمہ داری ده ښکلی مونځ او امام هم ضامنون د دې ډېرې معنی مونږ طالبانو ته خو صرف ستاسو د پوهې دپاره دی ضامن دی دی ذمہ دار دی چې دی به ښکلی مونځ کوي کله د مونځ تباه شو د قومون به برباد شي اول مؤذن مؤتمن رسول الله مبارک فرمایي مؤذن چې دی هغه امانتګر دی هغه سړی مؤذن مقرر کړي چې په هغه د استاد د عالم او د قوم اعتمادي چې وخت پیژني اسنه د وخت نه مخکې بانګونه شروع نه کی د سار پېشمنی سره بعد دوستان بانګونه وای د لری ځان یو بانګ راځي تقریبا سرو 15 منټه مخکې بانګ وای اچھا بانګ شروع کی نور پسې شروع کی بیا خو څوک دې ته نه ګوري زمو اصل مؤذنین دا کوشش کوي چې د ټول نه مخکې د بانګ وایم بس چې ما پسې خلق شروع شو ز بانګ وایم ظالمه دوزخ ګټي زیاته کې ظلم کې ولې د وخت نمخ کې بانګ وې زموږ د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک او مذهب دا دی چې د وخت نمخ کې بانګ دی اوې بانګ خاصه سنت ته سنت مؤکده لیکن بیا په خپل وخت کې اعاده واجب ده دوباره به په خپل وخت کې خامخا کې کدیونه کې ګناګار شوی وخت نمخ کې بانګ وې او بیا په بانګ کې الفاظم ټیک نه وای څومره مؤذنین چې زما आवाज اوري کدل تناستی کبار اوري هغه مهرباني وکي او عالم ته او قاری تجوید والا تکینه بانګ وته وراوي چې دا بانګ ټیک ویم که غلط ویم ډېر بانګ په الفاظ صحیح نه پويږي تو کوئی الله اکبر دی الف له زور ورکی معنا غلطه شو دې خدا معنا چې آیا الله لوی دی کنه الله اکبر خو استاد خدای په لویا کې شک راغی خدای لوی دی کنه
الله اکبر الله ډېر لوی دی الله اکبر دا تپوس ته کې آیا خدای لوی دی او که خدای لوی نه دی اوس معنا څونه غلطه شوه څوک الله اکبر بل زور ورکی غلط شو څوک ای علی الصلاه او ای علی الصلاه نه دی الف نه دی حمزه نه ده حي على الصلاه حي على الصلاه سواد اغمز دکا او یو پکې لا سار بانګ وونو سار بانګ په دې باندې الصلاه خير من النوم په دې وازو کوئی قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه خدایا پاکا مې دا اعلان بو کې आवाज بو کې چې تیر وته ما اړو غږی مونږ کې چې تیر وته نو بانګ صحیح ویل پکار دي کم چې مؤذنین دي دا بانګ ډېر لوی ثواب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من اذن 7 سنین محتسبا چې وکاله بانګونه وي او د خدای د رضا د پاره وي نیک بنه جنت اذان خو ته دنیا را غواړي منځله چې څوک ستا په اذان منځله رال دا وی ثواب بنم کمیږي او ستا ثواب بوشي نو زمونږ چې کم پوی خلک دی بانګ نه وای یو ته بانګ وایا ته بانګ وایت نه بختور مخکې چې وایا با او چې جمعات کې چې کم مؤذن مقرر شي بیا دیغه د قوم او د امام په مشوره غا مؤذن دی بانګ وای خو خشته بانګ کولې چې زده شي والمؤذن مؤتمن او پټیم بانګ وای خو کولې مزیدار اعلی او بانګ یو خپل خو ګوریم نه صرف حي على الصلاه وحي على الفلاح کی خي طرف ته او ګس طرف ته ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته فرمای اللهم ارشد الائمه واغفر للمؤذنين دی وای خدای امامان ته نه غلا روخه دعا وته کوي چې کوم امام دی د منځ ولی ذکر ادب مانده سره ټول شاته چې څومره خلک دي هغوی نیت تللی د سره ټول بربادېږي خدای دې پنېغه کې چې رستو صفونه هم پنېغئ دې په هدایت کې چې رستو صفونه هم په هدایت وي او بیا سوی اللهم اغفر للمؤذنین خدای بانګیان او باخې پیغمبر مبارک دعا وته کوي زمونږ طالبان سوال کوي چې بخنه خواله غاړي ولا چې ګناه کړي نو اللهم اغفر للمؤذنین ولی پیغمبر مبارک فرمایي چې ته وبخې دا سه دی وته وي چې خدای ثواب ولا زیات کړي دا سه دی وي چې الله تا आवाज ولا خکې دا سه دی وي چې خدای پټې مې راولې نه دا اللهم اغفر ولی وي چې خدای بانګیان وبخې وي دوی اکثر بانګونه غلط وي دوی اکثر بانګ د مخ د وخت نه مخ کې رستو وي او صاحب د مرقات مولا علی قاری لیکلی دی وی دا بخنه سوال ولا زکه کوي چې دی اکثر حی علی الفلاح کې لارو ته ګوري خزو ته ګوري وای شیشه غشتي اللهم اغفر نو ته خدای پیغمبر مبارک فرمای الله ته وبخې ور بخنه خواله کوي سړي ګناو کې کنه اللهم اغفر للمؤذنين خدای مؤذنین وبخې خیر زمونږ خپل خبرو کو مونږ وای انسان نه خامخا په جون کې ګناه کیږي نو دا ډېر نیک سړی دی ښه سړی دی چې خلک منزل را بلی نو پیغمبر ولا د بخنه سوال کوي چې خدای ته وبخې ګناهونه خو کیږي او طالبان زمونږ وای په مغفرت چې مصادف د محل مغفورت سره رفع درجات راځي معنا به تاسو په نه پوهیږئ خودونه به ویم چې خدای دې وبخې کې ګناه وي کني مرتبه ولا اوچته کې مونږ خپل معنا وکړو دا مې ځکه وایي چې په دې دمشق کې یو جامع مسجد کې یو مؤذن به بانګ وی نو زمونږ د فقهاو لیکلی دي چې مؤذن بره په مناره کې بانګ وی یا بره په کوټه کې نو د حی علی الصلاه او حی علی الفلاح دپاره دې په هغه کوټګۍ کې ګرځېدی شي دې د دیوال خواله لاړ شي او هغه سوړه کې په هغه روشندان کې حی علی الصلاه وی بیا دې بل روشندان خواله راشي او حی علی الفلاح خله داسې مخامخ کې کورونو ته پردو ته نه ګوري خو اواز وکړي چې بارې خلک واوري نو د بانګ وی او بوډا سړی و سپینګیری نو د دې جومات نه ګس طرف ته د منارې لاندې د یو یهودي کورو نو چې دی حی علی الفلاح داسې سره بار کنو دغه داسې په یهودي کور کې یو جنې او پاغه نظر ولګید یا نظر ولګید بس بانګ لډاز ور کزر اخلاص ک او په کلکې کې اوس هغه ته شیش ور برابر ک هغه ته ګور
هغه په نظر شو چې اے بانګي بابا څه کې ای پردو کورونو ته ګوري شرمېږم نه. بابا وته سوی بانګي ویره ډېره زیاته مې خوښه شو ملي دی نو در باندې مین شو ډېره مې خوښه شو ما سره واده وکړه. اوس دومره دی خپل عشق په مخه اغشتې چې دا خبره کوټې منارې نه چغې وی خو ټول کلی اوري خو بیخ دی وځه ما سره واده وکړه او دې رخصه بوډا سړی تا سره واده وکړه ته ما ته وګوره د نوسۍ په ځای د کړوسۍ په ځای او ما سره واده وکړه. خیر دی که نه دی ورته اوس وایي خیر دی که نه په شریعت کې څه منع خو نه دی چې مو تا رضا یو نو څه دی چې ته څه غواړې زه دله محرم در کوم کور هر څه در کومه خو بس ډېر زیاته مې خوښه شوې او ما سره به واده وکړي. جنۍ تنګه کړه جنۍ ورته وایي چې زه اسم نه غواړم ما سره پیسې ډېرې دي ما هر څه ډېر دي. یاره چې ته بار بار وایې مهر غواړې پیسې غواړې کور غواړې نه هغه جنۍ ورته یو شی غواړم که دا کې زه خو یهودن یم او ته خو مسلمان یې نو دی ورته وایي چې د مسلمان خو د یهودنې سره نکاح کېږي اهل کتابو سره. اوس د مسلمان سړي سره د یهودنې نکاح خو جایز ده او ته څه وایي وایي ټیک ده که ستاسو په دین کې ستاسو مونږ سره نکاح کېږي خو زما ضمیر دا برداشت نشي کولی چې تا سره نکاح وکړم زه چې نکاح کوم یهودي سره به کوم زما ضمیر دا غواړي نه کوم در سره نکاح. یا ښځې به دا خو څه خبره نه ده نکاح را سره وکړو چې څه مهر پیسې دولت در کوم. جنۍ ورته وایي بس یو شرط دی وایي څه وایي دا مسلماني او ایمان به دې پرېږدي او یهودي کېږي به راځه که یهودي کېږي زه راځه بروسه په الله که د او یو که د اتیو یو که د شپېتو یو که زه د کبو باندې خو زه راځه دا سودا نن کوو یهودي شه راځه بس زه د خپل ربي له بوځم مولا ته هغوی ربي وایي اوس به نکاح وتړو زه د بېګانه دی ښځی ښځې دا خو ما بلا منځونه روجې حجونه ذکرونه او دا دنیا بانګونه مې ویلې دي دا به څه کېږي دا چېرته کېږي وی بس بیا ځان لړم ستړی کوه په قلار کښېنه وی بل شرط وی بل نام دغه یو شرط دی بس دی خو مجبوره وړی بهللی بس هغه ځای نه اواز ورکو وی بس ځان تیاروه دا یې درلم ایمان مې پرېښو یهودي شوم خو چې سنګ را روان شو په هغه پوړو کې خپه وښوې د سردلان دې را پرېوت دا سټې ولګېدو مردار شو مړ شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو فرمایي ځکه که نه چې ډېر کله ته د یو مسلمان او د جنت په منځ کې به یو لږ فاصلې او دی به هغه جنت ته پاتې شي او دوزخ ته به لاړه شي د ده خو دغه مرګ مقرر و خامخا به مړ کېده دا خپه به یې خامخا دا تقدیري فیصله وه دا ټیم د مرګ یې مقرر و لازمن به راته خو که چېرته هغې ښځې ته یې په بانک کې نه وې کتلې په حی علی الفلاح کې او هغه ښځه یهودي شوې نه وې نو کوم خوا به ته بانک نه پس مرګ جنت دی بانگ نه پس مرگ او جنت زه لاړ یهودی شو جنت په دوزخ ته لاړ. بهر کې دا خبره خو ما پکې مینس کې بل رااله خو بنیاد د خبره دا چې والمؤذن مؤتمن نو امانت دا د مؤذن امین دی امانتګر دی دی به صحیح بانګ وي غلط به نه وي دی به آواز اوچت وباسي دی به آواز ښکلی وباسي او دی به بانگ زده کی او په ټیم به وي د مخکې ټیم نه مخکې وروسته به بالکل دی بانګ نه وي او د ماښام چې د مخکې د ټیم نه وي نو خلکو کېدای شي زنانه روجې وي هغې هغه روجې ماته کړي چې ځه ټیم داخل دی نو ټول یې تباه او برباد کړی هر شي کې امانت داسې نه امام امین امانتګر مؤذن امانتګر دکاندار ما تېره جمعه درته ویل امانتګر برابر شی به ورکې غلط به نه ورکې کم به نه ورکې په تله کې تلکیم خلق وانه کوي ها تلکی کم به نه ورکې پخوا خو به هغه ډنډې تله وه هغې سره خو به چل ولکو زیات او کم اوس خو هغه شی ختم شو اوس خو نورې تلې پکې راوتلې هغه فوډ انسپکټر راغی نه هغه د یو سړي تله کته نو چې یو خوا به یې شی واچو دروند به و چې بل خوا به یې واچو سپک به هلکه دا څنګه چل وایي دغه تله ده وی نه خیر یو خوا شي درون او بل خوا سپک دا څه مسله ده وی صاحب دغه تله ده او دغه کاڼي نور پې نه پوهېږم یو حاجي صاحب په لاره روان برګ رومال یې والي هلکه حاجیانو بد موږ نه وه حاجیان خو ډېر ښه خلک دي موږ خپله حاجیان یو خبره راغله هغه نیغ راغی انسپکټر صاحب ولې
وی وختي راسې د سره په باسم دا تله د یو خواشه درون خی بل خواس پک خی او دې مل نه وي او زم په نه پیغام کې دا څه چل دی پدې کې تلوم دا غتل دا چابړي عمره یو عمره دي دا چابړي چې څومره دي ما او تل دا بل عمره عمره دي او پارسنګ خی ټولي عمره دي هغه انسپکټر سے پدې بده زه پیکم وې څنګه وې دا ډنډه یو ګوت یو خوا وګد او بل خوا لنډه ده چې اخلي پدې یو طرف پلی او چې ورکې پدې بل طرف ورکې ور دې ته کمال وي جی صاحب تا ته څه پته لګي به منګام ډېر عمر دالو به کړی منګام ډېر عمر دالو به کړی نو موږ غریب دکاندار راونی و چې رد تل کېلو به کله به مې لکه دکاندار دې ډنډې ته موټه اړامای بخوا کله به مې زړه ډز ور کوي غنم تلی او چتای نه ډز ور کوي دا خو مړه د 500 روپو غلا ده دا د 10 روپو غلا ده دا د 100 روپو غلا ده ورسه چې په غلا پیښه د تیلو پمپ لا ورشه او د ګیس پمپ لا ورشه چې پتر ته ولګي چې غلا دیتا وي التبسو حساب کوي ټیک ته نه کانم څه د ټول نه یادو صالحانم پاکستان کانم پاکستان ټول یو شان نه دي ټول مليان یو شان نه دي ټول خلق یو شان نه دي ټول انسانان یو شان نه دي اب پښتانه ځنګل کې هر قسمه ملایويږي ټول یو شان نه لري صالحان دیندارم ته ډېر پمپونو کې خشته خشته جمعهتونو خلک جوړ کړي مزیدار مزیدار منځونه په لکونو کروڑونو روپے په یو جمعهت لګولي په کروڑونو روپے دې په خبر نه مونږ کله په خبر ته دوی د کوړی لار کې یو جمعهت ته جوړ کړی او پمپ کې څه ناشنا پیسې په لګولي نو ټول یو شان نه دي خو لیکن داسم پمپونه شته چې ته ته مالا د بوتل کې 2 لیټر راکه نه درکې دا غل لیټر سپک ته بوتل کې خو پته لګي چې دا دونه کم دي او په خوا به پکې ګډم کولې او ګیس والا چې ګیس چې دا جی پریشر دا صبرو کا دا ګیرونه دي لومبه بدته کم پریشر بیا دا غینه زیات بیا دا غینه چې اخره کې 200 پاتې شي ناغي تباغه شي تیز شي نو ټول आवाज درته په ټانکې کې درچ نمارونو دا ټول مردار ده قسم په خدای چې پر دې مال دې په ناجایز وو حرام ده حرام ده حرام ده که افسر ډیوټي نه کوي افسر د 8 غنټه مثلا ډیوټي د 8 غنټه د په سرکار خرڅي دي په دې 8 غنټو کې د خپل بال بچکار نشي کولی په دې 8 غنټو کې دته چې سرکاري تور کوم شی الاود د چې د په کې پیاله چیس کی دیو پکې منس کوي یا مثلا د ډوډۍ ټیم دی ورته باس جاتیو پکې د قصې نه کوي چې د موبایل لاوالې الته کې وته سړی ولاړ دی د ما کارو کو دی په موبایل کله یو سره خبرې کوي کله بل سره او ته نه ولاړ دی